أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة يوسف ديار لسم سپارہ آيات نمبر 69 ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون دین مخکې د یوسف علیه السلام په دې واقعیا کې دا خبره تیره شوله چې یوسف علیه السلام کوم وروڼه وو د میرنۍ مور نه میرني وروڼه وو یعنې د دویمې مور نه او د خپل رور د یوسف علیه السلام بنیامین دی د پلار نه وغوښتلو پلار ته وی چې دی مونږ ځان سره مصر ته بوځو ځکه چې عزیز مصر مونږ ته دا شرط ایښی دی چې کو تاسو خپل میرنۍ رور بنیامین را نه وستو نو بیا درله غننه درکوم به هر هغه ټوله واقعه مخې ته تیره شوله خو یعقوب علیه السلام دې خبرې ته تیار شو چې خیر دی بنیامین ځان سره بوځئ خو د ده به چې کوم دی خیال ساتئ د ده به حفاظت کوئ بلکې په دې باندې ته قسمونه واغستل چې د ده به تر خپله وسه پورې حفاظت کوئ او چې ستاسو کوم ځای کې وس نه رسي نو بیا تاسو په هغې کې ګنهګار نه یئ خو خپل کوشش به د ده پوره کوشش به دا کوئ چې د تاسو حفاظت وکړي د درنه څوک قید نه کړي د څوک تکلیف ونه رسي او د دې سره سره ورته یعقوب علیه السلام د دې د روانېدو په وخت کې دا وصیت وکړو چې تاسو ټول په یو دروازه د ښار مه ور داخلېږئ په جدا جدا دروازو باندې ور داخل شو د یعقوب علیه السلام بچي د یوسف علیه السلام وروڼه دی د خپل پلار په وصیت باندې عمل وکړو د ښار په جدا جدا دروازو باندې داخل شو رالل یوسف علیه السلام ته یعنی مصر ته راورسېدل او بیا ټول د یوسف علیه السلام سره ملو شو او خبره ورته ورمخکې کړله چې دا مونږ ته په دوباره غله راکولو کې شرط ایښی و چې مونږ تاسو به ځان سره خپل میرنی رور راولی بنیامین نو دا بنیامین دی دا مونږ د خپل ځان سره راوست یعقوب علیه السلام د بچو د یوسف علیه السلام وروڼو دا خبره یوسف علیه السلام ته وکړله هغه خوشحاله شو خو هېڅ یې ورته ونه وی چې کله ډېر زیات دار او مدار یې د دې خپلو وروڼو وکړو د ډوډۍ ټیم راغی نو په ډوډۍ کې یوسف علیه السلام ورته وی دوه وروڼه کښېنئ نو دا خو خپل وروڼه نو لس وروڼه چې دوه کښېني نو پنځه پینډې ته جوړې شولې بنیامین یوازې پاتې شو دی په ژړا شو یوسف علیه السلام دې ته وی د دې مشر رور یهودا ته ورته وی داسې به وکړمه چې دا یو په تاسو کې جدا پاتې کېږي د ده ملګري نشته دی دی به د خپل ځان سره زه ډوډۍ ته کښېنوم یوسف علیه السلام هغه د ځان سره ډوډۍ ته کښېنو بیا چې کله د شپې ټیم راغی نو یوسف علیه السلام دې له دوو کسو پسې یو کمره ورکړل وی دوه کسه په یو کمره کې سملی نو په پنځو کمرو کې لس وروڼه چې کوم دی رالل بیا بنیامین یوازې پاتې شو یوسف علیه السلام د خپلو وروڼو ته وی دی به زه د خپل ځان سره کمره کې سملوم نو دی د خپل ځان سره کمره کې سملو دا میرني وروڼه دا دوه جدا جدا سملاستل یعنې دوه په یو کمره کې پنځو کمرو کې رالل یوسف بنیامین یوازې پاتې شو یوسف علیه السلام وی دی به د خپل ځان سره زه سملوم دی ما دی به سملوم دی ډېر زیات خوشحاله شو د بادشاه او د وزیر خزانه عزیز مصر دا خو ډېر رحمدله سړی دی دی جدا جدا سملاستل یوسف علیه السلام خپل رور بنیامین د ځان سره سملو د ده نه تپوس کوي د پلار د سونوم دی دی ورته یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام خو پیژني
ورته وی تاسو څو وروڼه یې؟ وي مونږ 12 وروڼه وو، دا 2 د یوې مور نه وو او دا 10 د بلې مور نه وو. نو زما چې کوم خپل رور دی دا 10 دغه چې کوم تا په 2 په کمرو کې سملول دا د یو موره دي، او زه یوازې یم، زما بل رور و هغه دي بولې و ځنګل ته هلته شرمخ خوړل. وي د مور نوم دې څه دی؟ نو دی ورته وی راحیل بنت لیان. زما د مور نوم یوسف یا بنیامین وی راحیل بن ریان. ورته وی خوښه دی نه ده چې زه ستا رور شمه؟ هغه وی دا خو به ډېره زیاته ښه وي، خو کاش چې ته د یعقوب علیه السلام په اولاد کې وي د هغه زوی وي. یوسف علیه السلام ورته دقه ځای کې ټینګ نه شو، خبره یې ورته ښکاره کړل. وي زه ستا رور یوسف یم او زه دې کوهي ته غورځولی یم، ټول واقعه ورته بیان کړله چې زه د یعقوب علیه السلام زوی یم او ستا خپل سکه رور یم. دواړه وروڼه یو بل ته ورلاندې وتل، ورغاړه وتل او دواړو ښه وژړل. بیا ورته یوسف علیه السلام ورته وی چې ته به دې ته دا راز نه ښکاره کوې. بنیامین ورته وی بالکل زه به راز نه ښکاره کوم، خو رور یې زه ګورې د دې سره ځمه نه، دې زه هغه غاړې هم ډېر په عذاب کړی وم او ډېر تکلیفونه یې راته په لاره باندې را رسولي دي، لہذا زه دې سره نه ځم، زه به تا سره پاتې کېږم دلته. یوسف علیه السلام ورته وی زه خو تا داسې نشم پاتې کولی، خو زه به یو تدبیر جوړ کړم، یو هیله به جوړه کړم، یو بهانه به جوړه کړم ستا د پاتې کېدو دپاره. زه به داسې وکړم چې د بادشاه پیمانه دا به ستا په دې بار کې کېږدم. او د یعقوب علیه السلام په شریعت کې دا وو چې کوم سړي به غلا وکړه د مالک نه، نو په ده باندې به چې غلا ثابته شوله نو دا غلاګر دا غلا کوونکي به د مال د هغې مالک بیا غلام کېدو. یوسف علیه السلام دی چې سهار شو ټولو له چې کوم دی بارونه ډک کړل او ښه مېلمستیا ورله وکړله، او د اوښ بارونه یو اوښ سره د بارونو دی ورته حواله کړه، او دی چې کوم دی روان شو 11 اوښان یې ورله ډک کړه د غلې، 11 بارونو دا روان شو. چې کله روان شو نو چې دا بارونه یې ډکول نو یوسف علیه السلام راغی او د ده په کجاوه کې د ده په بار کې د بادشاه هغه پیمانه هغه چې کوم دی کېښودله. د بادشاه پیمانه وه، اوبه به یې پرې څښلې او د دغه په وخت کې دغه د غله به یې پرې ناب کوله. نو هغه پیمانه یوسف علیه السلام راواغسته او د بنیامین په بار کې کېښودل. دی 11 واړه روان شو چې څه ځای پورې لړل. نو دلته د یوسف علیه السلام چې کوم نوکران په غله اچولو باندې مقرر کړي هغې چغه کړه، وې قافلې والا ودرېږئ، تاسو غلا وکړه زموږ. دی راوګرځېدل او دوی ته په موږ باندې د غلا الزام را لګوئ، تاسو څه شي روک شوي دي؟ نو دوی ورته ویل چې د بادشاه پیمانه روکه شوې ده چې موږ به پکې غله تړله، او دا پیمانه چې چا را پیدا کړله هغه له موږ یو د اعلان کوونکي و چې دله به زه یو اوښ سره د بارونو د غلې نه ډک دا هغه له ورکوم په انعام کې، او د دې خبرې زه ذموار یم چې دا اوښ به ورله زه ورکوم، خو دا پیمانه څوک را پیدا کړي. یوسف علیه السلام وروڼو یې موږ غله ته ښکارو، موږ فساد کوونکي نه یو، موږ خو نیکان خلک یو، موږ اخلاقیان خلک یو، موږ دینداره خلک یو، د پیغمبر اولاد یو، د پیغمبرانو په نسل کې یو، پلار مې پیغمبر، نیکه مې پیغمبر، ور نیکه مې پیغمبر، موږ غلاګر یو ته به موږ د غلا الزام لګوي. راشه ویې ګورئ. نو د یوسف علیه السلام دا مزدوران چې کوم په دې غله باندې مقرر وو، نو دوی داسې وکړه چې د بنیامین بار یې ونسپړ ړومبې چې کوم دی د دې د مشر نه شروع کړله، یو بار به یې اړو، دې کې نشته وي استغفر الله، یاره معافي راته کوئ، بس د غلطي خو وکړله، ستاسو بار خو بل بار یې کوله وکړو بل یې کوله، اخره کې چې کله بنیامین له راورسېدل که نه نو دغه بس وي دا نه کوله وو، د 10 کې نشته، دې کې به هم د یوسف علیه السلام وروڼه هغې کې خو غلا نه وه که نه، نو هغوی په دې خبره باندې ټینګ ودرېدل، وي نه د بنیامین دا بار به کولاوی چې خبره مکمل ته ور واضحه شي. هغوی ودې بس نه کولاوو چې غلطي رانه وشوله، ستاسو بارونه مې کولاو کړل، په دې موږ ستاسو نه معافي غواړو چې موږ په تاسو باندې د غلا الزام ولګو، بس دا یو بار دې کې اړو شته دا اوسېده، بس هغوی دا به کولاوی او دوی موږ یې نه کولاو. اخره کې د یوسف علیه السلام دا نوکران چې کوم په غله باندې مقرر وو تلاشي یې اخیستله، دوی مجبوره شو او د بنیامین بار چې څنګه کولاو کو نو په هغې کې چې کوم دی پیمانه راووتله. د یوسف علیه السلام وروڼو سترګې ښکته کړلې، خفه شو، هسې ته وایي دا غلا دې ولې وکړله بنیامین ته، لکه دا خو مهراني وکړه هسې بدې شو، ورته وایي دا غلا دې ولې وکړله، دا خو زمونږ باباګان چې کوم دی وشرمول، موږ دې وشرموو، دا څه کوې، دا دې کوم ځای کې پټه کړې وه؟ نو دا بنیامین ورته وایي دا ما نه ده پټه کړې، چا پکې ایښي که نه،
تاسو ته چې په بارونو کې چا پیسې ایښې وي نو هغه کس به دا پیمانه هم زما په دې بوجۍ کې ایښي که نه زما په دې بار کې به یې ایښي. خو د دې نه مخکې د یوسف علیه السلام دې وروڼو ته د اواز کوونکي وویې چې که دا پیمانه چا پټه کړي موږ به ورله یو د اوښ بار ورکړو ډک. نو هغوی ورته ویې کو چېرې دا موږ نه پټه کړې. نو دې ته ډومبې دا تپوس وکړو که دا پیمانه چا پټه کړي دا سړي څه سزا ده. نو د یعقوب علیه السلام د زامنو ورته وی د هغه سړي زموږ په شریعت کې دا سزا ده چې کوم غلاګر غلا وکړله نو د کوم مالک نه چې غلا کړې ده په ده باندې دا غلا ثابته شوله نو دا سړی به د دغې پټ شوي څیز بدلوي یعنې د دې مالک به دا سړی چې کوم دی غلام کېږي دا غلاګر. دا خبره یې وکړله او دا د یعقوب علیه السلام په شریعت کې ومو. نو بس یوسف علیه السلام باندې غلا ثابته شوله هغه بنیامین باندې. نو بس بنیامین د یوسف علیه السلام ځان سره په دې بانه باندې پاتې کو. اوس دلته کې سوال پیدا کېږي چې یاره پیغمبر ولې داسې کار وکړو؟ پیغمبرۍ د شان مطابق خدا کار نه دی. نو دې جواب دا دی د الله فرمایي کذلک کدنا لیوسف دغه رنګې مونږ چل وښودو یوسف علیه السلام ته. نو دا چل ورته الله د وحي په ذریعه باندې ښودلی بیا څه اشکال پاتې نه شو ځکه د الله په حکمتونو په هغې څوک نه پوهېږي. خضر علیه السلام او موسی علیه السلام په لاره باندې روان دي. نو دوی چې په کوم کلي باندې تېرېدله کلي وله ډېره مېلمستیا ورله وکړله ډېر دار و مدار یې وله سړي وکړو. نو چا چې ورله مېلمستیا کړې وه هغه دیوال یې وغورځه. په لاره باندې روان وو د یتیمانانو کښته یې وه هغه یې ماته کړه. موسی علیه السلام دا دې ولې وکړه کښته یې دې ولې ماته کړله. خضر علیه السلام ته وایي بس هغه هغه یې نیغ کو کوږ دیوال هغه یې نیغ او ډوډۍ وله نه ورکړې کلیواله او د یتیمانانو کښته وه هغه یې ماته کړله. لار کې ماشوم هغه یې مړ کړو سټې وله ته وکړو. اوس زمې داس ده څه کوې بس دا ماته الله ویلي. په هغې هر یو کې بیا پوره خپل حکمتونه وو هغه بیا هغه ته وروستو ښکاره شو. نو دلته کې یوسف علیه السلام د دا چل د الله ښودلی دی نو د اعتراض پاتې نه شو. هلته یعقوب علیه السلام به هم خفه و که نه یو زوی مخکې شرمه خو خوړو د هغه په جدایۍ کې به یې اوښکې تویولې 40 کاله یې وژړل اوس بل زوی ته هم چې کوم دی قید کړلی شو. نو دا تکلیف یې هم یعقوب علیه السلام یعنې یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام له ورکړو. نو د دې ټولو سوالونو حل دا دی چې دا ټول چل ورته الله ښودلی وو او چې الله ښودلی په الله څوک بیا اعتراض نشي کولی. نو بس دغه رنګې بنیامین ځان سره پاتې کړو نوره واقعه بیا سبا ووایو انشاءالله. دې آیتونو کې دقه واقعه ذکر ده. ولما دخلوا پس هر کله چې دوی داخل شو یعنې د یوسف علیه السلام دارونه داخل شو علی یوسف په یوسف علیه السلام باندې آوا نو د ځای ورګو الیه ځان سره اخاه خپل رور ته آوا د ځای ورګړو الیه د ځان سره اخاه خپل سکه رور ته. نو جدا جدا کمرو کې سملستل او بنیامین یوسف علیه السلام د خپل ځان سره کمره کې سملو. قال یوسف علیه السلام ته وفرمیل انی انا اخوک بېشکه زه ستا رور یمه فلا تبتئس پس ته مه غمجن کېږه بما په هغه څه باندې کانو یعملون چې دوی کول چې دوی چې کولې چې کوم عملونه دي تا سره په لاره باندې کړي دي مخکې کړي دي په دې باندې غمجن کېږه مه زه ستا رور یمه او ته په دې مه خفه کېږه. فلا تبتئس پس ته مه غمجن کېږه بما په هغه څه باندې کانو یعملون چې دوی چې کول یې. فلما جهزهم پس هر کله چې تیار کو د دوی دپاره بجهازهم د دوی سامان فلما جهز پس هر کله چې تیار کو دوی لره فلما جهز پس هر کله چې تیار کو هم دوی لره بجهازهم د دوی هغه سامان جعل السقایته نو کېښودو جام فی رحل اخیه د خپل رور په بار کې د خپل رور په کجاوه کې جعل السقایته نو کېښود هغه پیمانه فی رحل اخیه د خپل رور په کجاوه د خپل رور په بار کې. ثم اذن بیا اعلان کو مؤذن یو اعلان کوونکي ایتها العیر اے کافرې والو انکم لسارقون بېشکه تاسو خامخا غلا کوونکي یئ تاسو غلی یئ. قالو یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام زامنو وویل واقبلوا او مخې راواړو علیهم دوی ته
وی فرمایل ماذا تفقدون سورک شوی دي ستاسو نه قالو نو قافلې والا وویل نفقدو مونږ نه روکه شوې ده سواع الملک پیمانه د بادشاه دیو ته څه دن روک شوي دي قافلې والو د دې اذان اعلان کوونکي نه تپوس څه روک شوي دي نو ده ورته ووایي قالو نو د قافلې والا ورته ووایي نفقدو مونږ نه روکه شوې ده سواع الملک پیمانه د بادشاه ولمن او د هغه چا دپاره جاء چې رای وړه به دې په پیمانې لره حمل بعیر نو یو بار د اوښتې وانا به او بېشکه زه په دې باندې زعیم ذموار یمه د قافلې والا ووایي چې چا دا پیمانه راوړه نو زه به هغه له یو بار سره د اوښه د غوڼ بار د غلې دا به ورله ورکوم د اوښ او د دې خبرې زه په خپله باندې ذمه دار یم چې دا به زه په خپله باندې ورکوم وانا به زعیم او زه په دې باندې ذموار یم قالو نو د یوسف علیه السلام وروڼو وویل تالله په الله تعالی قسم لقد علمتم په تحقیق سره تاسو ته پته ده ما جئنا چې موږ نه یو راغلي لنفسده دپاره دې چې موږ فساد وکړو فی الارض په ځمکه کې وما كنا سارقین او نه یو موږ غلا کوونکي موږ فساد کوونکي نه یو او نه غلا کوونکي موږ د پیغمبرانو اولاد یو دا خبره خو غلطه ده قالو دې قافلې والا وویل فما جزاؤه چې څه سزا ده د هغه ان کنتم کاذبین کو چېرې تاسو دروغجنو ستاسو بیا څه سزا وي خو تاسو به د خپله خبره کې دروغجن یې او دا آله تاسو سره میلاو شو دا پیمانه تاسو سره میلاو شو دا جام تاسو سره میلاو شو قالو نو یوسف علیه السلام وروڼو ووایي جزاؤه بدله د هغې من هغه څوک دی وجد فی رحله چې وموندی شي د هغه په سامان کې فهو نو پس هغه جزاؤه بدله د دې ده د چا په سامان کې چې دا پیمانه وموندلې شوه نو د دې پیمانه کې به دغه کس د چا سره چې وموندلې شوه نو دا سړی بدله ده د دغې پیمانې دا سړی سزا ده د دغې پیمانې په بدله کې به دا سړی د دغې پیمانې د مالک غلام کیږي نو دوی وی قالو دوی وویل جزاؤه سزا د دې جزاؤه سزا د هغه من هغه څوک وجده چې وموندی شي فی رحله په سامان د هغه کې فهو پس هغه یعنی دغه سړی به جزاؤه سزا د دې جزا بدله د دې وي فهو پس دغه سړی د چا سره چې وموندې شوه نه جزاؤه بدله به د دغې پیمانې د دغې روک شوي څیز وي د دې په بدله کې به دا سړی د دغې مالک غلام کېږي کذلک دغه رنګې نجزي الظالمین موږ بدلې ورکو ظالمانو ته فبدأ پس شروع یې وکړله باوعیتهم شروع یې کړه باوعیتهم تلاشه د هغوی د سامان تلاشي د هغوی د سامان فبدأ پس شروع یې کړه باوعیتهم تلاشي د هغوی د سامان قبل وعاء اخیه مخکې د سامان د خپل ورور نه یعنې د بنیامین تلاشۍ نه مخکې د دې نور ورونو تلاشي شروع کړه دپاره دي چې دوی په دې خبره باندې کلک یقین وي چې دا پیمانه په رښتیا روکه شوې ده چا ایښې نه ده او که ډارېږي د بنیامین نه چې کوم دی دا پیمانه راغستې وي د دې تلاشي نه وي کړې نو دوی ته به خامخا څه شک وهم کېدو چې یاره د دوی خپلو کې سلا ده ځکه چې بنیامین یې ځان سره کمره کې هم سمله او ډوډۍ ورسره هم یو ځای وخوړله نو خامخا به د دوی په زړه کې څه شکوک شبهات پیدا کېدل د دې وجې نه دغې کسانو شروع د یوسف علیه السلام د دغې مېرنو وروڼو نه چې کوم دی وکړله بنیامین تلاشي بیا وروسته واغست فبدأ پس شروع یې کړه باوعیتهم تلاشي د هغوی د سامان قبل وعاء اخیه مخکې د سامان د خپل ورور نه ثم استخرجها بیا یې راوکاږله دغه پیمانه من وعاء اخیه د خپل ورور د سامان نه د خپل ورور د کجاوې نه کذالک دغه رنګې کدنه مونږ چل اښودلو لیوسف یوسف علیه السلام ته کدنه مونږ چل اښودو نو دا کدنه الله ما چل اښودو خو دا ما صیغه چې کوم ده دا دومره د ادب نه ده لکه خلک وي ته او تاسو زه او مونږه
دا مونږه دا جمع دا صيغه چې د ادب لفظ دی نو د دې وجه نه الله وایي کدنا مونږ ورته دا چلو ښودو یوسف علیه السلام دا ما کانا نو دی لیأخذ اخاه چې اغستی و د خپل رور نه وما کانا نو دی یعنی نو یوسف علیه السلام لیأخذ چې واخلی اخاه خپل رور لره فی دین الملک د دغه بادشاہ په دین کې الله وی دا چلو ته موږ دی وجه نه خولې اصل کې یو سړی خپل ورورو خپل پلارو دی غلام نشي جوړولی یو سړی د سړي رور غلام دی او د په نغدو پیسې ورکړي هغه مالک له خپل رور یې واغستو نو د رور نشي غلام کېدلی چې څنګه یې واغستو نو دی آزاد شو بس یو سړي زوی دی او دی د چا په غلامۍ کې د چا غلام دی پلار یې پیسې وړي چې دا خپل زوی علمه چې څنګه دا زوی واغستو نو فورا دا زوی آزاد شو د پلار غلام نشي کېدلی رور د رور غلام نشي کېدلی نو دلته کې چې یوسف الله پاک فرمایي چې ما کان لیأخذ نو یوسف علیه السلام لیأخذ چې اغستې وي په بیه باندې یعنې غلام کړی وي اخاه خپل رور فی دین الملک د دغې بادشاه په قانون کې د دغې بادشاه په قانون کې دا نه وه د بادشاه په قانون کې دا نه وه چې کوم سړی غلا وکړي نو هغه به چې کوم دی د دې چا نه چې غلا شوی د غلام کېږي به دا د یعقوب علیه السلام په شریعت کې دلته کې سوال پیدا کېږي چې یاره خپل رور خو څوک په پیسو نشي اخیستلی او نه غلام کېدلی شي نو دا څنګه د هغې جواب الله تعالی وګو چې دغه چې کوم دین و د دغې بادشاه په هغې کې خپل رور دا د غلا په بدله کې نشو ګېرېدلی لکه نو دا خو صرف هغه بهانه جوړول نور یوسف علیه السلام هم د غلامګاو خو نه خو صرف په چل ول باندې په تدبیر باندې دې پاتې کو د خپل ورونو را چې په لاره ورته نور تکلیف ونه رسي نو ما کان نو یوسف علیه السلام لیأخذ چې اغستې وي اخاه خپل رور لره فی دین الملک د بادشاه په قانون کې خپل رور نه اغستو د غلامۍ دپاره الا مگر ان یشاء الله مگر دا چې وغواړي الله تعالی نرفع اوچتو مونږه درجې من د هغه چا نشاء چې مونږ وغواړو وفوق کل ذي علم او د پاسه د هر خاوند د علم علیم یو لوی علم والدی وفوق کل ذي علم او د پاسه د هر علم والا علیم یو لوی علم والدی دې سړی نه وي چې لوی عالم ما یو لوی پوه ما موسی علیه السلام ناست دی تقریر کوي خلکو ته تپوس وکړو چې په دې دور کې لوی عالم څوک دی نو موسی علیه السلام وایي زه نو دا موسی علیه السلام خبره ډیک وه چې پیغمبر الله ټول لوی علم ورکړي په هغې باندې بیا موسی علیه السلام ته یې ورشه ستا نه لوی عالم شته دی حضر علیه السلام نو بیا موسی اوږده واقعه ده 14مه سپاره کې ذکر ده نو دغه ټکي الله تعالی ته خوښ نه شو نو هغه بیا د موسی علیه السلام د پاسه عالم ثابت شو حضر علیه السلام نو الله فرمایي چې وفوق کل ذي علم نو د هر خاوند د علم د پاسه علیم یو لوی علم والا دی د هر چا د علم د پاسه عالم شته دی په انسانانو کې په مخلوقاتو کې ښه ولما دخلوا پس هر کله چې دوی داخل شو یوسف علیه السلام رونه داخل شو علی یوسف علیه السلام باندې آوا د ځای ورکو الیه ځان سره اخاه خپل رور ته قال وی فرمیل انی انا اخوک بېشکه زه ستا رور یم فلا تبتئس پس ته مه غمجن کېږه بما په هغه څه باندې کانو یعملون چې دوی کول فلما جهزهم پس هر کله چې تیار کړو د دوی دپاره بجهازهم د دوی هغه سامان جعل السقایة نو کېښوده پیمانه فی رحل اخیه چا کېښوده یوسف علیه السلام جعل یوسف علیه السلام کېښوده سقایة پیمانه فی رحل اخیه د خپل رور په بار کې ثم اذن بیا اعلان وکړو مؤذن یو اعلان کوونکي ایتها العیر چې ای کافرې والو انکم لسارقون بېشکه تاسو خامخا غلا کوونکي قالو کافرې والو وویل واقبلوا مخې راواړو علیهم دوی ته ماذا تفقدون ویې ویل چې تاسو نه څه روک شوي دي
قالوا قافلي ولول نفقد سواع الملك من رکشوی د پیمانه د بادشاہ ولمن او د هغه چا د پر جاء به چې راوړي دی پیمانه لره حمل بعیر یو بار د اوخ انعام دی وانا به زعیم او زبد باندې ذمہوار یما قالوا دوی ویل تالله په الله تعالی قسم لقد علمتم چې تاسو ته معلومه ده چې ما جئنا چې موږ نه یو راغلي لنفسده د پاره دی چې موږ فساد وکړو فی الارض په ځمکه کې وما كنا سارقین او نه یو موږ غلا کوونکي قالوا دوی ویل فما جزاؤه پس سزا ده هغه ان کنتم کاذبین کو چې تاسو دروغجن یې په خپل خبره کې قالوا نو یوسف علیہ السلام رونو ویل جزاؤه سزا ده هغه من هغه ده هغه څوک دی جزاؤه یعنی بدله ده هغه من هغه څوک دی وجده چې اوموندی شي فی رحل اخیه فی رحله په سامان د هغه کې فهو جزاؤه پس نو هغه بدله ده د هغې فهو پس هغه بدله ده فهو پس هغه جزاؤه بدله ده د هغې د هغې پیمانې بدله ده کذالک دغه رنګې نجزي الظالمین مونږ بدله ورکو الظالمین ظالمانو ته فبدأ پس دوی شروع کړه باوعیتهم تلاشي د هغوی د سامان قبل وعاء اخیه مخکې د سامان د خپل ورور نه ثم استخرجها بیا یې راوباسله من وعاء اخیه د خپل ورور د سامان نه دغه پیمانه کذالک دغه رنګې کدنا منګ چل اخذ لیوسف یوسف علیہ السلام دا ما کان نو یوسف علیہ السلام لیاخذ چې اغستې وي اخاه خپل رور لره فی دین الملک د بادشاہ په قانون کې الا مگر ان یشاء الله مگر دا چې وغواړي الله تعالی نرفع من اوچتو درجات درجې من د هغه چا نشاء چې مونږ وغواړو وفوق كل ذي علم او د هر خاوند علم د پاسه علیم وفوق كل ذي علم او دا هر خاوند علم د پاسه علیم یو لوی علم والدی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.